مخکې آیاتونو کې یو ښځه طلاقه شوه، نو د طلاق پرهیز ښځه به کوي، عدت چې ورته وایي هغه مخکې بیان شو چې 3 میاشتې 10 ورځې 3 قروء. اوس د یو ښځې خاوند وفات شو، نو هغه به څومره غم کوي، پرهیز به څومره کوي، نن خدای پاک هغه بیانوي او پرهیز احکام بیانوي. د کمې زنانه چې خاوند وفات شي نو دا به 4 میاشتې 10 ورځې پرهیز کوي، غم به کوي، دې ته غم وایي، دا د هغې غم دی، خاوند دی مړ دی. دا که ځوانه ده، دا که بوډۍ ده، دا که هر حالت کې ده، د 100 کالو ولې نه ده، د 200 کالو ولې بوډۍ نه ده، خو دا به دا عدت تیری. دا عدت دا د قرآن حکم دی، دا به خامخا دا پرهیز کوي. پرهیز څه شی دی؟ پرهیز چې دی دې ته وایي چې دا به زیب و زینت نه کوي، سترګې به نه توروي، سر کې به تیل نه لګوي، میک اپ به نه کوي، نکریزې به نه پورې کوي، خشته کپړې به نه اچوي، چې کومې د زیب و زینت کپړې وي، عامې کپړې چې کومې هغه به اچوي. د کور نه به بغیر د ضرورت نه نوځي، ډاکټر له تلی شي. یو داسې زنانه ده چې د هغې کسب او معاش هېڅ ذریعه نشته، نور یې د ګټې وټې څوک نشته، په سکول کې نوکره ده، اسپتال کې نوکره ده، یا چې دی نو مزدوري کوي په یو کور کې، دغه روټۍ پیدا کوي، بلکل اجازت شته، ځي به خپله مزدوري دی کوي، خو واپس په شپېره خامخا کور ته راځي. بعضې کارونه داسې وي چې هغه د زنانه نه بغیر نه کیږي. خاوند مړ شوی دی، بینک کې ضرورت دی، کاغذونو باندې دستخطونه کول دي، بینک کې حاضري کول دي، د دې ګوتې لګول دي، نور څه کاروي وي د قیصر بلکل تلی شي، بینک ته دې لاړه شي، ډاکخانې ته دې لاړه شي، ضرورت دپاره دا د کور نه بار وتی شي، خو بغیر ضرورته دا د کور نه نشي وتی، دا به کور ناستی او ضرورت لم چې لاړه شي نو واپس په دا کور ته شپېله خامخا راځي، شپېله به دا ځان کور ته را رسوي. ښځو کې دا کمزورۍ ډېرې زیاتې وي، د اوسنۍ زمانې ښځې د چکرو عادتې وي، نو بیا هغوی پرهیز نشي کولی، ډېرې بانې کوي. په د اسلام آباد کې یو کونډه ښځه وه، بوډۍ ما ته بیا ټلیفون کو، وایي رور مې په اسپتال کې پیښور کې بیمار پروت دی چې لږ یې ووینم. بس ما ورته مې ویډیو کال ورته میلاو که وبې وینې، په اسپتال کې به ووینې، هغه به ته وویني، داسې بانې به درته ګوري، خو ځان به را رسوي، چکر به وایي خامخا چې د کوره وځم. د اوسنۍ ښځې پرهیز نه شي کولی، ډېر په مشکله. ښه بیا د دې ښځو خپل رواجونه وي په دې پرهیز کې. د یوې ښځې خاوند مړ دی، اوس خواښې انګیاندو ته وایي ګورې تاسو به هم را سره پرهیز کوئ. دا په دې کورونو کې یو عام هغه دی، هغه هم غریبانان یې ورسره په پرهیز کې وي. ښه د ماما نه، رشته دار نه، تربور نه مخکې په هغه نه کو، ستر نه کو، خو چې کله عدت کې وي، پرهیز کې وي، نو بیا د هغوی نه پرده کوي، د لیور نه هم پرده کوي او د نورو نه هم پرده کوي. خو چې مخکې د چا نه پرده کوله د هغوی نه کوه، او چې نه دې کوله مه کوه، اوس هم مه کوه. نو دا پکې د ځانه ځانه مسلې یې رایستې وي. دا ما درته ووایي سترګې تورول، سر غوړول دا نشته، خامخا انسان دی، سر کې به تیل لګې، کله تکلیف شي نو بیا که سر کې تکلیف وي او یا خامخا غوړول پکار دي، غوړ که دا نه، خو شریعت وایي په غټه ګومنځ یې ګومنځ کا، په نری ګومنځ یې مه ګومنځوه. نری ګومنځ کې شوشه ده، غټه ګومنځ چې ستا ویښته داسې ښکاري چې دا د شوشه ته ما نه دي جوړ کړی، نه داسې انداز کې بلکل ګومنځول هم شي، تیل هم پکې لګولی شي. رانجه خامخا انسان اچوي، نو وایي د ورځې به ښځه رانجه نه اچوي، چې کومه ښځې پرهیز وي هغه به د شپې رانجه اچوي او سار به بیا سترګې پاکوي، صفاکوي وي. غرض دا چې زیب و زینت ونه شي، زیب و زینت په دا ښځه نه کوي. یوه مسله بله، یو طلاقه شوې ښځه ده او یو ښځې خاوند مړ دی،
دې دواړو کې لږ شانتې فرق دا دی واده نه دی شوی نکاح شوې ده واده لا نه دی شوی او جګړه رااله روانه شوه هغه سړي دا ښځه طلاقه کړه وګوره لا واده نه دی شوی اوس په دې ښځې باندې عدت نشته هېڅ هم نشته بس خاوند طلاقه کړه کور کې دی ناست دی خپل زیب و زینت ته کوي هر څه چې کوي یو ښځه ده چې هغه نکاح شوې ده خو لا رخصتي نه ده شوې واده نه دی شوی خاوند یې مړ شو چې خاوند یې مړ شو دا ښځه به اوس غم کوي دا به عدت تیروي دا لږ فرق وپېژنئ چې طلاقه شوې ښځې چې واده نی شوي نو د هغې عدت نشته پریز یې نشته او چې خاوند یې مړ شي که نکاح شوي که نی شوي د دې چې دی نو پریز شته دا به پریز کوي خامخا دا 4 میاشتې 10 ورځې دا به پریز کوي دلته چې الله کوم حکم بیانوي هغه دا دی چې یو خو هغې زیب و زینت دی هغه به نه کوي بل دا چې مونږ به بعضې خلک وایي چې یاره لکه اوس د تره لور ده د ماما لور ده کونډه شوه خاوند یې مړ شو اوس د انسان زړه کېږي چې یاره دا نیکه ښځه وه تعلیم یافته ښځه ده قابله ښځه ده خشته ښځه ده اراده زړه کې وي چې یاره دا زه وکم نو شریعت وایي چې ټیک ته تاسو زړه کې اراده ساتئ خو د هغې اظهار به نه کې کنایتن اشارتن به هغې ته وایې نه چې یاره زما نه هسې ووایه داسې یاره زما هم دغسې واده ته اراده ده او یو نیکه ښځه ګورم داسې کنایتن اشارتن خیر دی که هغه کې خو داسې کلو وینا به هغې ته نه کوئ کنایتن اشارتن ورته وینا کولی شي چې هغه بل ځای کې واده ونه کړي ځکه هغه اختیارمنده ښځه ده خاوند یې مړ شوی دی او داسې کونډې ته اجازت دی چې هغه بغیر د مور او پلار د اجازت نه بغیر هم واده کولی شي نو هغې ته به کنایه اشاره کې وی چې یاره زما هم یو نیکې صالحې ښځې ته اراده ده زما هم واده ته ضرورت دی زه به هم انشاءالله واده کوم خو هغې ته به مخامخ وینا نه کوئ چې ما سره واده وکړه نه به ورته ټیلیفون کې نه به ورسره پټې مشورې کې دا د عدت په ورځو کې دا خبرې اسلام وایي دا منې دي دا به نه کوئ نو دا د عدت خبره د هغه چا چې د هغې خاوند مړ شي والذین او هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي د تاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې ښځه ترې پاتې شوه یتربصنه دا به درنګ تیری بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 14 اشهر و 10 4 میاشتې او 10 ورځې 4 میاشتې 10 ورځې به دا کور کې ناست دی فاذا بلغنا اجلهن هر کله چې ورسیږي دا خپلو نیټو ته یعنی 4 میاشتې 10 ورځې پوره شوې فلا جناح علیکم ګناه نشته په تاسو باندې دې سړو ته وایي چې تاسو بیا ګنهګار نه یې که دوی زیب و زینت کوي نو کوي دی خو ګورئ که ښځه زیب و زینت کوي او دا د کوره وځي او دا په عدت کې وي نو سړي هم ګنهګار دي دغه کور چې کم افراد دي هغه هم ګنهګار دي وګوره په تاسو باندې وایي ګناه بیا نشته سړو ته وایي دا به منې کوی د دې نه چې ته به دا څیزونه نه کوې زیب و زینت به نه کوې فلا جناح علیکم بیا ګناه نشته په تاسو باندې فیما فعلنا هغه چې دوی کوي فی انفسهن په ځانونو خپلو باندې بالمعروف په ښه طریقې سره بالمعروف دا مطلب چې د کوره بار شوشا کوي او خلکو ته ځان ښه یوځي نه دا بالمعروف نه دی دا ښه طریقه نه ده کور کې زیب و زینت کوي بالکل کوي دی نکریزې لګولی شي شونډې سرې کولی شي هر څه کولی شي خو د شریعت مطابق والله الله پاک بما تعملون هغه چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی وروستو آیات کې الله وایي چې دوی ته به خطبه نه کوئ پیغام د نکاح به په پریز په ورځو کې نه ورلیږئ چې یاره ما سره واده وکړه یا چې دی نو زه سره واده کوم دا خبرې به بالکل نه کوئ ولا جناح علیکم او ګناه نشته په تاسو باندې د عدت نه وروستو فیما عرستم هغه که تاسو وړاندې کوئ به په هغې سره من خطبة النساء دا پیغام د نکاح ښځو ته خطبه وایي د نکاح پیغام ته او اکننتم یا تاسو پټوئ فی انفسکم په نفسونو کې زړه کې خو د انسان پټي که نه څه چې یاره زما ورته د واده اراده ده نو دا که تاسو زړه کې څه اراده راځي په دې باندې الله تاسو نه نیسي خیر دی علم الله عالم دی الله پاک انکم تاسو چې وې ستذکرونهن زر د تاسو به تذکره کوله د دوی مجلس کې الکان کینی
یو ښځه کونډه شوې ده یو جنۍ کونډه شوې ده هلکان خپل منځ کې یا کور کې خلک د دې ذکر کوي چې یاره دا ښځه نیکه ښځه ده صالحه ښځه ده یاره چې دا زمونږ د کور ته راشي نو ښه ده که مونږ یې د خپل زوی له وکړو نو ښه به نو دا تاسو به تذکرې کولې الله وی خیر دی په دغې باندې تاسو نه ګناهګارېږئ خدا ده چې هغې ته به ښکاره نه وایې ولکن لا تواعدوهن وګوره لیکن وعدې به نه کوئ دغې ښځو سره سرا پټ ټیلیفونونه به ورته نه کې الا ان تقولو مگر که تاسو ووایئ قولا معروفه وینا خشته وینا دا ده اشارتن کنایتن ما درته ووایې چې یاره خپل منځ کې به داسې خبرې کوي ابه ناسته یا ښځه به هلته ناستی تاسو به وایئ یاره زمونږ هم اراده ده انشاءالله مونږ به هم داسې یو نیکې ښځې سره واده کولو اراده ده الله دې وکړي چې هغه ښځه زمونږ کور ته راشي داسې نه دا کنایتن اشارتن ویل چې خو هغې ته مخامخ نه خپل منځ کې به خبرې کوي قولا معروفه ولا تعزموا عقدة النکاح او قصب نه کوئ د تړلو د نکاح حتی تر دې حده پورې یبلغ الکتاب اجله چې ورسیږي هغه نیټې مقررې ته چې نیټې مقررې ته هغه 4 میاشتې 10 ورځې پوره شي د هغې نه وروسته به غرض دا دی چې په عدت کې نکاح نه کیږي په عدت کې نکاح نه کیږي هغه که خان وي هغه که نواب وي هغه که مولا وي او هغه که د ملک وزیر اعظم وي خو چې په عدت کې نکاح کوي نو دا حرامه ده بالکل حرامه ده جدا کوي به هغه به وایي نه تړي واعلموا وپیشه ان الله بشک الله پاک یعلم عالم دی ما فی انفسکم هغه چې په نفسونو ستاسو کې وي چې ستاسو زړه کې څه دي هغې باندې الله عالم دی فاحذروه د هغې نه ځان وساتئ غرض دا دی چې تاسو اظهار هغې ته مه کوئ داسې کار مه کوئ چې یاره هغه د عدت منافي وي او خلاف واعلموا وپیشه ان الله چې بشک الله پاک غفور حلیم بخون کې دی او صبر کوون کې دی الله ډیر بخون کې ذات دی کمې به شی راشي الله معاف کوي خدا الله حکم منل پکاري والذین هغه کسان یتوفون چې وفات کړي شي منکم د تاسو نه ویذرون ازواجا او پریږدي بیبیانې ښځه ترې پاتې شوه یتربصن درنګ به تیری بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر و 10 4 میاشتې او 10 ورځې فاذا بلغنا اجلهن هر کله چې ورسیږي د هغه مودې ته فلا جناح علیکم ګناه نشته په تاسو باندې ای سړو فیما فعلنا هغه چې دوی کوي فی انفسهن په نفسونو خپلو باندې څه زیب و زینت کوي بالمعروف د شریعت مطابق والله الله پاک بما تعملون خبیر هغه چې تاسو کوئ خبردار دی ولا جناح علیکم ګناه نشته په تاسو باندې فیما عرستم به هغه چې تاسو وړاندې کوئ دوی ته من خطبة النساء پیغام د نکاح ښځو ته او اکننتم یا تاسو پټوئ فی انفسکم په خپلو نفسونو کې زړونو کې علم الله عالم دی خدای پاک انکم تاسو چې وئ ستذکرونهن تاسو به تذکرې کولې د دې ښځې ولكن لا تواعدوهن لیکن وعدې به ورسره مخامخ نه کوئ سرا پټې الا ان تقولوا مگر که تاسو ووایئ قولا معروفه وینا خشته اشارتن کنایتن کنایو کې داسې خبرې وکړئ نو خیر ولا تعزموا عقدة النکاح او قصب نه کوئ عزم به نه کوئ د تړلو د نکاح حتی تر دې حده پورې یبلغ الکتاب اجله چې ورسیږي هغه نیټې مقررې ته واعلموا پیش ان الله چې بشک الله پاک یعلم عالم دی ما فی انفسکم هغه چې په زړونو ستاسو کې دي فاحذروه د هغې نه ځان وساتئ واعلموا پیش ان الله بشک الله پاک غفور حلیم بخون کې دی او صبر کوونکی ذات